زما عزتمند مشرانو، الله تبارک و تعالی انسان ته زندگی ورکړی را او د انسان د دې زندګۍ د دې جون څه حقیقت دی زمونږ او تاسو د دې زندګۍ او د جون دغه حقیقت دی لکه په هوا کې یو ډیوتا ایخي وي د بوډا انسان مثال د سحر والا ډیورا او د ځوان د ماخام والا ډیورا د هوا یو چپا کبیراله نو بدغه یو چپا باندې د ډیو چې مړکیږي دغه شان د انسان زندگیم د مرګ یو چپا بد باندې راشي او اچانک دی ختم شي دستر کو پرب کې بده انسان باندې د الله تبارک وتعالى دا حکم لاګو شي او دستر کو رب کې دی د ژوندۍ بځې دی په مړ کې حسابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار عقل من انسان هغه دی چې خپل نفس کنټرول کې اوساتي د نفس خواهشات پسې نزي خواهش نفس پسې نزي زړه ورته سوي او دې هغه پسې زیدي ته وي خواهش نفس د زړه خواهشات پسې تابعدار نو انسان د زړه خواهشات کنټرول کې وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه بعد د ژوندۍ لپاره تیاری وکي دا خيار او عقلمن انسان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو من اکیس الناس واحزم الناس په انسانانو کې ټولنا عقلمن او خيار څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اکثرهم ذکر للموت کم سړی چې مرګ ډېر ډېر یادې دغه خيار او عقلمن دی واکثرهم استعدادا للموت کم سړی چې د مرګ لپاره ډېر تیاری کوي دغه انسان عقلمند او خيار دی اولئک الاکیاس دا عقلمند خلق دي ذهبوا بشرف الدنيا د دنیا شرافت او عزت دي ته ملوش وکرامت الاخره او د آخرت عزت او کرامت دي ته ملوش کم خلق چې په دنیا کې مرګ ډېر یادای او د آخرت او د مرګ نه بعد د ژوند لپاره تیاری کوي دغه خلق دي چې په دنیا کې عزت مند دي او په آخرت کې عزت مند دي مشکات شریف کې حدیث مبارک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اکثروا ذکر هاذم اللذات دا ټول لذتونه د دنیا خوندونه د دنیا مزه چرچی د دنیا عیش او راحتونه یو سیس ختمون کې ده یو سیس دې چې ابدا ټول ارس ختم کی دا لذتونه او عیش او راحتونه دا ټول به ختمي تاسو هغه هاذم اللذات دا لذتونه ختمون کې سیس ډیر ډیر یادوي نو صحابه کرام ته پوښتنه کو ما هاذم اللذات اے د الله رسول دغه هاذم اللذات دا خوندونه او چرچی او مزي دا لذتونه او عیش او آرام او راحتونه ختمون کې سیس کم یو دی قال الموت نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل دا مرګ دے مرګ چې دا مرګ په انسان باندې راشي د دنیا د مزو ول ژوندۍ د دنیا د عیش او د آرام او د راحت ژوندۍ د په دې سره ختم شي نو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کل امرئ مسبح فی اهله ہر انسان سباکی خپل کور خاندان کې موجود وي والموت ادنى من شراك نعله خو چې د باندې سباشي نو د مرګ د پانی د تسمینم ډیر نږدې اپانا چې دې سبلې چې تړي دا غدا وندنی نم زیات د مرګ دا د نږدې وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای کفا بالموت واعظا یا عمر اے عمر تا د پاره د نصیحت د پاره د مرګ کافی دی چې ته د مرګ نه نصیحت واخلې د مرګ نه
دغه شان عثمان سے فرمای ان من نعیم الدنيا بشک د دنیا د نعمتونو نا یکفیک الاسلام نعمتا د اسلام رنگ نعمت د دار بار کافی دی چې په دنیا کې الله تعالی د اسلام نعمت درکړي دی وان من اشغال الدنيا او د دنیا په مشغولتیا کې یکفیک الطاعت مشغله استاد بار د اطاعت او د تابعداري مشغله کافی ده وان من العبره یکفیک الموت عبره او بشک د عبرت د بارا ستاره بارا مرګ کافی دی دا د عبرت په تور تاره بارا ډیر دی که عبرت حاصلول غواړي نو عبرت حاصل کړه د مرګ نه حدیث مبارک کی راضی د نبی له صلوات و سلام د صحابونو تاسو کو چې د مرګ باره کې تاسو ته څه معلومات دي نو یو پکې عرض وکړه د الله رسول چې سحر را پاسم نو دا مې یقین نوي چې شپه برا باندې راشي او کنه بل ورته فرمایل د الله رسول چې د سلور رکعات نیت حکم نو دا مې یقین نوي چې یرا دا سلور رکعات مزه پورم کړم او کنه مرګ برا لپدي کې منځ کې راشي نبی له صلوات و سلام او ته فرمایل زما خدا حال له چې کله مونږ کوم یو طرف ته سلام اړولې نو دا مې یقین نوي چې رب طرف ته سلام اړول موخه ما ته ملوشي او کنه دې مز کې به مرګ راشي نو یقینا د انسان د یو ساعت اس پته نه لګي مرګ هر وخت راتلی شي دا حدیث مبارک دی الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر دا دنیا د مؤمن د لپاره قید خانه ده څنګه چې دا الله رسول باندې تا ایمان وروړو نو دا غینه بعد به ته د هغه احکاماتو مطابق چلےږي دا الله او د الله د رسول طریقو مطابق چلےږي قیدی چې د خپل مرزه والا ژوندۍ په قید خانه کې او بجل کې نشي تیرولې نو دغه شان مؤمن په خپل مرزه ژوندۍ نه تیرې خپل مرزي به د الله په مرزه قرباني خپل خواهشات به قربان کی او د الله حکم برامخ کې کوي نو دا انسان د دنیا د مؤمن د لپاره داسې قید خانه نه قید خانی مطلب دا دی چې دی په پدې کې د خپل ژوندۍ خپل مرزي ختمه کی د الله د حکم د لپاره ارس ته بده تابعدار وي او د کافر د لپاره جنت دا مطلب دی چې کافر د خواهشاتو پس روان وي جنت کې انسان ته ازادي وي چې څو غواړي بخوري او کافر دلته کې آزاد دی دغه رنګي علماي کرام فرمایي چې دا مرګ دا اعلانونه کوي مرګ دا اعلان کوي انا الذي افرق بين البنات والامهات زاغ مرګ ما چې زبدا بچو د میاندو ترمنځ جدایي راولم انا الذي افرق بين الاخ والاخوات مرګ وي زاغ مرګ ما چې زبدا رونو د خیاندو ترمنځ جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين كل حبيب مرګ ز هغه مرګ ما چې زبا د دوستانو او د مرګرو ترمنځ جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجه ز هغه مرګ چې زبا د خزو د خاوند ترمنځ جدایي راولم انا الموت الذي اخرب الديار والقصور زاغ مرګ ما چې دا ټول کورونه او دا بنگلې دا محلات دا بدر له ختمو ما انا الموت الذي اعمر القبور زاغ مرګ ما چې زه ادري آبادو قبرستان آبادو انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيده ولا مخلوق الا يذقني زاغ مرګ چې زستاسو تلاش کوم اطلبکم یو پسې ګرځم وادرککم فی بروج مشیده مضبوطو قلاګانو کې بم در پسې درځم او ولا يبقى مخلوق الا يذقني اس یو مخلوق په مقدس مکه نه پاتې کیږي مگر هغه غته بزور رسم او دې بد مرګ دا پیاله سکی ځکه الله فرمای کل نفس ذائقه الموت ار یو نفس دې د مرګ دا پیاله سکون کې دی ار انسان چې هغه کې الله روح اچولې هغه مخلوق چې هغه کې روح دی زی روح مخلوق چې دی دا نفس چې دی دا ار یو نفس په مړ کېږي په